نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو، پرون مونږ د اخلاص مبارکي صباح ذکر کړو چې اخلاص دا په اعمالو کې څومره لازمي سیز دی. چې کله په عمل کې اخلاص نه وي نو د هغې کم ثمرات هم کوم فواید را میلاویږي انسان ته، او چې کله د انسان په عمل کې اخلاص راشي د اخلاص په وجه باندې انسان ته کم عملونه میلاویږي. او د قرآني آیاتونه مو په دې باندې پیش کړي چې اخلاص څومره اهم سیز دی او څومره ښه صفت دی چې کله انسان کې اخلاص راشي او د اخلاص سره انسان ته څومره مقام او مرتبه میلاویږي. د آیات مبارک کې نن چې موږ ذکر کړو الله رب العالمین فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم، چې الله ته ستاسو غوښې او ستاسو وینې نه رسي بلکې الله ته صرف تقوا رسي. دلته هم د قربانۍ کې د خوراک او څښاکو باسي، خو الله ته نه خوراک رسي او نه څښاک رسي، بلکې دا الله رب العالمین د ټولو څیزونو چې کوم دی بې نیاز دی، هېڅ ضرورت یې ورته نشته، خوراک ته نشته، څښاک ته نشته، هېڅ ضرورت یې دې څیزونو ته نشته. خو الله رب العالمین د دې انسان زړه ته ګوري چې ستا په زړه کې څه اراده ده، څومره تقوا ده، څومره اخلاص دی. څومره د انسان په زړه کې تقوا ډېره وي، څومره اخلاص ډېري، نو دومره الله رب العالمین د انسان ته په هغه باندې ثواب ورکوي. ځکه دا کار دا د ارادې دی، دا د نیت دی، او دا د دې دواړو سره د ارادې سره د نیت سره تعلق ساتي چې دا نیت د انسان څومره ښي او د اراده انسان څومره ښي. بل په زړونو کې اخلاص څومره دی، تقوا څومره ده. چې کله د انسان په زړه کې تقوا او اخلاص دا موجود شي نو انسان ته چې کوم دی بې فایده میلاویږي. خو چې کله انسان په زړه کې تقوا نه وي، اخلاص پکې نه وي، او هغه ښایسته رویه او خوش اخلاقي او خوښ صفتونه پکې نه وي چې کوم الله خوښوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان الله تعالی لا ينظر الى اجسامكم والى صوركم ولكن ينظر الى اعمالكم والى قلوبكم. الله ستاسو جسمونو ته نه ګوري، ستاسو شکلونو ته نه ګوري، بلکې ستاسو عمل ته ګوري، ستاسو زړه ته ګوري. چې ستا شکل څومره ښایسته دی او که بدرنګ دی، که ستا جسم څومره غټ دی یا نحیب دی، کمزوری دی یا وړوکی دی، دې ته نه ګوري. ستا باډۍ ته نه ګوري، ستا وزن ته نه ګوري، ستا وخت ته نه ګوري، ستا ژوند ته نه ګوري، بلکې چې ګوري هم صرف او صرف ستا زړه ته ګوري چې ستا زړه کې څه اراده ده، او بلکې ستا عمل ته ګوري، ستا پر عمل کې څومره اخلاص دی، څومره للهیت پکې دی. نو په دې حدیث کې ګوره صرف او صرف د زړه عمل الله رب العالمین ته دا کېږي چې د انسان په زړه کې کومه اراده کړې دی، څه پکې راځي، او کوم عمل الله ته محبوب دی، نو هغه عمل چې په هغه کې اخلاص څومره ډېر وي نو دومره د اعمال الله ته رب العالمین ته ځي. او چې کله به دې کې اخلاص نه وي نو الله رب العالمین په دې باندې نه خوشحالېږي، ځکه دا بیا د الله رب العالمین د رضا لپاره دی. او ایمان او اخلاص دواړه یو څیز دی. چې کوم انسان کې ایمان وي او اخلاص پکې نه وي نو دا ایمان هغه دونه فایده نه ورکوي. خو چې کله د ایمان سره په انسان کې اخلاص موجود شي نو د انسان له د ایمان ډېره فایده ورکوي. ځکه لا اله الا الله دا ایمان دی، او هر غیر مخلص کار د دې نه نفي کوي. چې کله غیر مخلص مطلب دا دی غیر مخلص چې پای کې اخلاص نه وي، چې اخلاص نه لا اله الا الله بندگی به د یو الله کې خو د زړه او د اخلاص سره ده. که داسې اخلاص پکې نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړی شو
چې د الله پیغمبر یا رسول الله مل ایمانو ایمان څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الاخلاص اخلاص دی. او دا به حقی او ترغیب او ترهیب د حدیث ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان ته بعینه اخلاص وایو چې ایمان دا اخلاص دی. نو چې کوم انسان کې اخلاص موجودي انسان کې ایمان موجودي او دا ایمان دی انسان له فائدہ ورکوي او دی انسان ته کامیابی ملوي. داشان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من فارق الدنيا على اخلاص لله وحده لا شريك له واقام الصلاه واتى الزكاه فارق الله عنه فارقها والله راض عنه. چې کوم انسان د دنیا نه لاړ په اخلاص سره لاړ، مطلب دا چې بد په هر عمل کې اخلاص وو، د په کارونو کې اخلاص وو، د په نیت کې اخلاص وو او د دنیا نه لاړ دنیا نه وفات شو. په دې حالت کې چې وحده لا شریک له چې د لله د الله لپاره د اخلاص کړی هي د اخلاص وحده لا شریکی. مثال په تور مقصد دا دی چې د انسان دی او هغه لا اله الا الله ویل دا خدای لا اله الا الله بالکل په اخلاص باندې ویل دا په دې بل الله سره بل څه شریک کړي نه دی، نه په قول کې، نه په فعل کې، نه په تصرف کې، نه په حکمیت کې، نه په بل څه کې، نه په بل څه کې، خو صرف او صرف الله رب العالمین ته یو ذات ویل دی. واقام الصلاه منځ قائم کړي، واتى الزکات او زکات ورکړي. فارقها دا انسان د دنیا نه لاړ، والله راض عنه الله رب العالمین د انسان ناراض دی. یعنی ګوره دی انسان د دنیا د اخلاص سره جدا شو او منځ او زکات ورکړي، منځ یې کړي زکات یې ادا کړي، انو الله والله عنه راض، الله د انسان ناراض دی. ګوره په دې لږ اعمالو کې چې کله اخلاص موجود شي نو انسان ته الله رب العالمین دا کامیابی ورکوي، خو چې کله اخلاص موجود نشي نو انسان ته کامیابی نه ملوي. او دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما ينصر الله هذه الامه بضعفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. الله رب العالمین د دې امت دا امداد کړی دی، د دې امت د ضعیف د دعا د ضعیفانو دعاګانې د کمزورو خلکو دعاګانو په وجه باندې دیو په منځونو باندې او د دې د اخلاص د برکت د وجه نه چې کوم خلکو ته اخلاص ته د اخلاص د وجه نه د دې خلکو کې دا کامیابی راغلی ده. د خلکو ته چې کوم دی امت ته د امت سره الله رب العالمین امداد کړی دی. دا شان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته توبه للمخلصین اولئک مصابیح الهدى وتنجلی عنهم كل فتنه ظلمه. چې خوش خبری د خلکو د پاره مبارکبادی د خلکو د پاره چې هغه د اخلاص نه ډک دي، مخلصین دي، او اولئک مصابیح الهدى دا خلق دا د هدایت چراغونه دي، د هدایت ډیوی دي، دا هدایت دین خوالي. وتنجلی عنه كل فتنه ظلمه، او الله رب العالمین د دې خلکو په ذریعہ باندې د توري فتنې او د ظلم د فتنې دا ختمي. ور د خلوص د نیت په وجه باندې او اخلاص په وجه باندې کار کولو د پاره انسانانو د پاره په دنیا او آخرت دوه جهانو کامیابی ده. او چې کوم سړی په دنیا کې د چا سره محبت کوي بغیر د شهرت نه یا شهرت نصیب شي خدا به دې دغه په محسنینو کې شمارل کېږي، دغه سره امداد کړي، دغه سره محبت کړي. خو چې کله اخلاصي او کله د انسان کې اخلاص موجودي نور دې د خلوص په وجه باندې مدا ردیوی چې کوم د روخانه شي د دې نه نور خلق پایدي والی او ردیو د اخلاص او د برکت د وننه سخت فتنې به الله ختم کی او د انسان اپاتونه ردی مصیبتونه تکلیفات به الله لري کی او لګي نیکی وي د انسان لپاره به کافی کیږي. خو چې کله د انسان کې اخلاص موجودي، د انسان کې للهیت موجودي، ځکه معاذ رضی الله تعالی عنہ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږه د گورنرۍ لپاره او الته خپل گورنر مقرر کو، نو معاذ رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله اوصینی، اذا الله پیغمبر ماته وصیت وکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، په دې خپل عمل کې اخلاص پیدا کا، دا کم دین چې کوم دی دا خالص د الله رب العالمین د زار لپاره کا، یکفیک العمل القلیل ستاره لپاره بلګ عمل کافی شي. نو ګوره د دې انسان کامیابی دا په هغه عمل کې د چې په هغه عمل کې اخلاص وي، او ناکامی په هغه عمل کې د چې انسان عمل مو کې اخلاص هم پکې نه. نو ان شاء الله العزیز
پر روان درس کې را روان ویډیو کې با دا وضاحت او بیان کوو چې په سړی کې اخلاص ته نو د اخلاص په وجه باندې د انسان د دنیاوي کومه کامیابي ملاو شوې ده او کومه کامیابی دنیاوي د انسان ته ملاو شوه نو د هغه عمل په وجه باندې چې د دنیا کې عمل کړی او پای کې اخلاص موجود نو د انسان ته کومه کامیابی ملاو شوې وه نو ان شاء الله واقعیا به ذکر کوو د غار والا هم او نور داسې واقعیات به ذکر کوو چې به کوم واقع په ذریعہ باندې د انسان په عمل کې اخلاص او د اخلاص په وجه الله قبول کړو نو دا هغه انسانانو ته په دنیا کې هم कामयाबी मिलाव हुआ अब दुनिया की गसर खरूश हूँ आखिर में इसी तरह पहले की तरह जब मैं आखिरी वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर इन साथियों को इन भाइयों को और इन बहनों को और सपोर्टरों को उर्दू में खुसूसी दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ और इस बार भी उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप काइंडली अगर आप वीडियो आपकी ज़ुबान में नहीं है और आप इनको समझ नहीं आते तो काइंडली इसको वॉच करें, ज़रूर वॉच करें। अगर ना समझ भी तो इसको वॉच भी करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ होगी और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे काम में हमारे साथ मुआवनत करते हैं, तो हम सिद्क़े दिल से इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आमीन इनके लिए, इनके घर वालों के लिए और तमाम इंसानों के लिए इनको मज़ीद कामयाबी दी और इनको मुश्किलों से, मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल आमीन इनको निजात दे, दुनिया में उनकी आसानी और आखिरत में कामयाबी हो जाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।